چتي پسې باز پرېښو ځکه چې ما خپل کتونکي مطمئن کولو دپاره چې کوم دی چې به کله مې پیسې رولېږه نو ما پیسې ولېږلې بیا مې دې له پیسې ولېږلې بیا دا رانله څه چل دی یاره دا چل دی وانګه په بنګا یې جنګول حتی دې دوران کې چې کوم دی یو بله زنانه ماته میسیجونه کوي ما ورته ته څوک یې زه د پنډی یم ته پنډی کې څه کار کې زه په هوټل کې د هلکانو زړونه خوشحالوم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو دې وخت کې چې زما دا پروګرام څوک اوري زما به ټولو کتونکو ته دا خواست وي چې تاسو پوره پروګرام ګورئ پوره پروګرام اورئ د هغې نه پس خو بیا ما ته کالس کوئ نو بیا تاسو جایز دی نو تاسو صرف لومبنۍ خبره اورئ او بیا چې کوم دی پروګرام نه اورئ نو په زرګو کالونه موږ ته کې راشي او هغه موږ ډېر زیات تنګي واده کتونکو نننی چې کوم پروګرام دی ډېر مهم پروګرام دی خو څو خبرې به د دې زنانه سره کومه ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې څه شکوک او شبهات دي هغې تپوس پتې کومه د ستا نوم څه دی معلوم دی عایشه د پلار نوم دی څه دی جان سردار ته ځایي د کوم ځای زه یم د خوازخیلې خوازخیلې کې د کوم ځای د لنګر دا خوازخیلې کې کوم ځای کې دا د منګورې نه ښکته ده ستا د واده څو کاله شو زما د واده 4 څلور کاله شو د 2 کاله مخکې د خاوند وفات شو دا ستا د هغې خاوند نه ماشوم دی صحیح ده کتونکو دا مې درته یو د دې پروګرام انټرو ښودله هغه ملګري چې دا د خوازخیلې نه دا دروغ وایي نو یو خو هغوی ته جواب میلاو شو دویم کم ملګري چې وایي چې دا واده کوي او که نه نو دې واده وکړو خو لږه قصه کومه چې په دې 2 ورځو کې په ما څه تېر شو دغه قصه درته کومه کتونکو دې ښځې چې ویډیو وکړله دې پسې ما په اضافي حساب باندې پیسې لېږلې وې دا چې راله نو دې سره ما پروګرام وکړو دې له ما بیا پیسې ورکړې دا لاړه په سبا ډېر زیات کالز شو د دې سره زما رابطه نه وه ځکه چې موبایل نمبر نو د کوم نمبر نه چې ما ته کال شو اضافي پیسه کړې و په هغه نمبر باندې بیا ما کال وکړو چیر ورمې هغه زنانه خو لاړه هغې ته ما وایي چې کډه کوډه روړه دلته کې راشه چې تا زه دلته کې واده کومه خلک ورته ډېر زیات تیار دي ده وی زه به ورځمه دا زنانه بیا چې کومه ده ماشوم سره د په سړک باندې خیر راغواړي هغه ګیره کړه چې راوستله څه چل دی ته خو رانلې یاره زما نه کډه چې کومه ده نو کرایهدار نیولې ده او چې زه دا پیسې ورکم نو هغه پیسې به زه ورکم زما په هغې 16,000 روپۍ پوره شوه ما په اضافي پیسه بیا ورولېږلې چې پیسې مې ولېږلې سبا شو زنانه بیا رانله بیا مې په هغه نمبر کال وکړو نو بیا د دې څه جواب دی پیسې چې وتښتولې پیسې رانه سړي وتښتولې کوم سړي نمبر چې تا راکړ هغه سړي رانه وتښتولې تا چې راله بیا راولېږلې هغه هم رانه هغه وتښتول تا چې په 3 ځله هغه هم رانه هغه وتښتول ما چتي پسې باز پرېښو ځکه چې ما خپل کتونکي مطمئن کولو دپاره چې کوم دی چې به کله مې پیسې رولېږه نو ما پیسې ولېږلې بیا مې دې له پیسې ولېږلې بیا دا رانله څه چل دی یاره دا چل دی وانګه په بنګا یې جنګول حتی دې دوران کې چې کوم دی یو بله زنانه ماته میسیجونه کوي ما ورته ته څوک یې زه د پنډی یم ته پنډی کې څه کار کې زه په هوټل کې د هلکانو زړونه خوشحالوم دا د هغې ماته میسیج و ما یې ګوره دا کار ښه کار نه دی دې نه ځان وباسه وینه په ما 10,000 روپۍ دي او دا 10,000 روپۍ رولېږه نو زه به د دې کار نه خلاص شم او یو مې پلار ده یو مې مور ده نو ما یې چې دا 10,000 روپۍ ته نشي خلاصولی دا د څه دي وي دا زه چې کومې پیسې یا ماله راکوي نو هغه ډایرکټ چې کوم دی زما مور ته میلاویږي ما ورته یې ښه زه بغیر کیمرې چاله پیسې نه لېږم راشه دلته کیودار څه ووایه بس دا کار چې کې خره کې اوس زنانه یکدم میسیج وکړو چې یاره تا له جیبلو د پنډۍ زنانه درغلې وه ما یې لینک راغې زه ما ورته وی زه به FIA ته درسه کوم او کول مې ما وی زه به د ستاسو خلاف کاروي کوم ځکه چې دا ګڼکپي ده چې
خلکو سره دوکي کیږي پراټ کیږي په ویډیو په کیمره باندې راشي هلته مسافر هم خفه منګ هم خفه دا جړه چې کومه ده دا خو د مکر وه دا خو به سبا اعتبار ختم شي د هغې زنانه په ذریعه باندې زه بیا په دریم ځل دې زنانه سره زما رابطه وشوه ګوره پنډی او 400 خو زه لګیم پکې مسلسل دلته کې خلکو ته ملای راځه چې خدا را کالونه نور مه کوې زه ډېر زیات تنګ شوم زنانه لا روکه ده زنانه پیدا شي نو به تاسو له جواب درکړم چېرې واده کوي نه کوي چېرته ده انتظار مې کو زنانه بیا دغه شوه بله شپه دا راله اتفاق ته ګوره بیا څو شو 10 بجې دي زنانه دی چې کوم دی یکدم لاړه شي ولې زه دې ځای کې تنګ یم زنانه سره خاوند هم دی دا خاوند دی څنګه راغی دا چې د دې ځای نه لاړه نو دې غږ ونه کړو خو دی لږ سره یې نکاح وتړله دی لږ د دې ښځې سره نکاح وتړله د دوی د وینا تر مخه ماته پته نشته دی خو چې دې ځای نه لاړم په 3 ورځ مې نکاح وتړله که په 3 ورځ په 3 ورځ نو دلته کې چې د ما سره وعدې وکړې تا بیا ما ته غږ وکړو چې یاره زه د لږ سره نکاح تړم ما سره یو موبایل او یو را سره لمبر نو موبایل چې لمبر د سره نو هغه د مال موبایل نه راکو دا نو دا به کله تل ماته به کله کومه روز خوله کومه روز به راته خوله به چې دا را پیدا شو نو د یو خزم د یو لورم ده نو دې سره ښځې ډېرې جګړې کړې وي دا مال د استادې سره یارانه د استادې سره یارانه ده چې زه راړم ښځې مله په هغې کې مله دا لور واچولم دې خو دې او دې خوران ته ګورم دسته زما یارانه نشته مې کو دسته زما یارانه ما به خیر ولې راټولو ما خو به خیر به نه ټولو ده به ماله به پیسې راکولې که نه خو د ښځې نه مال بس دغه کړه بس د وی زه مجبوره شم د ښځې در زه مجبوره ما چې دا په ما اوس ما بدنامۍ نو دا خبره خو زه خامخا کوم زه به په دې لاس اکدم بس د ما سره نکاح وکړه او ښځې ته لا خپه ناستم ده دا نکاح مخکې نه وه شوې نه نکاح ما سره د نه وه شوې ده مخکې ته یوازې وي ته چېرته اوسېدې زه په پنډۍ کې په پنډۍ کې او منډي موړ کې ښه دا کوم کور کې چې اوسېدې د ملګرې سره دا څوک وه دا خو زما ملګری و دا پنجابۍ وه پنجابۍ وه نو تا نه بیا کرۍ غوښتله کرۍ مرۍ ختمې شوې پیسې او پیسې مې ورته ټولې ورکړې تا چې دا دومره وجړل دی خلکو ته که نه نو دومره احساس تا سره نو چې یاره دا خلک خو ما سره مدد کوي پیسې راته رالیږي ما یو واده وکړله په باران کې راغلې ډوډۍ مې د باندې وخوړله او بیا د هغې نه پس تا سره احساس نو تا نکاح وتړله ښه دې وکړل دا نه چې بد دې وکړل تا ډېر ښه کار وکړو چې زه د خپلې خوښې کار دې وکړو په خپله مرضۍ دې وکړو خو لږ دومره خو ویل پکار وکړه دا دومره دوکه ما سره ولې شوه چې پیسې ځي او پیسې درنه بیا سړی تښتي د ستا د وینا مطابق چې هغه خو هغه وتښتولې زه خو وایم چې دا پراډ و دا دوکه وه نه دوکه نه ده نه پراډ هېڅ هم نه دي چې تا به کمې رالیږلې نو ما ته یو روپۍ هم نه را دغه شوې او ما په خپله دغه چې به مې راټول ما خو به تا سره رابطه وه که نه چې پیسې درته ضرور رسېدې که نه ستا جواب بس و رالې نو بیا ولې تا ته راغلې نو چې رالې چې بیا مې کتو سړي بڼو سړي به غیب ښه بیا پکې څه چلو شو نوخاره پورې ویکډه راله نوخاره پورې کډه واله کرۍ چې کومه ده کرۍ مې ورته هلته اډوانس کې ولېږله د شپې د 10 بجو پورې زه دې دفتر کې ناست وم چې خلک به راځي چېرته کې به ځي چې 10 بجې شوې زه د دې ځای نه ووتلم ستا نوم څه دی صاحب حسنین علي ستا بله ښځه هم وه جی دا تا په نکاح واغسته جی صاحب دا څنګه په نکاح واغسته مخکې نه دې اخیستې وه نه جی دا چې بس ما چې کله دا چې هغه کوله موبایل مې وله ورکولو که نه نو شک شوبې په ما باندې چالي شوې شکونه چې ستا دې سره یارانه ده دا هغه ده ما ورته ډېر ویل چې زما ورسره یارانه نه ده ما ورته په انسانیت باندې مې وله موبایل ورکولو چې دا واله ورسره خبر وکړه نو بس هغې په ما باندې شک شوبه اوچته کړه داسې ور بس راته قرآن شریف یې راته رامخکې کو چې یاره فیصله په دې به کېږي یا به دالې یا به مالې نو بس هغې مخکې بیا ما ورته انکار وکړو ما خبره دا ده دالم او دا پرېږدم لکه غلط وي او جی ته غلط وي نو بس صاحب دې ټایم کې دا وه چې مجبوري وه د دې مجبوري نه وه د الله په کتاب یې تا نه تپوس کو تا ته وي چې دې سره د یارانه ده او تا وی چې نشته دي کله چې د الله کتاب مخې ته راغی نو تا بیا ایمانی فیصله وکړه نو ما ورته دا وویل چې نو بس ورته به دا وویل چې یاره زما خوښه ده پوه شوې ما زه اوس په نکاح لمه او نو هغه ما ته وی چې بیا نو ما بس فیصله ختمه شوه دې ځای کې ما زه تاله طلاق ورکوم نو بس قرآن مخکې مې وله طلاق ورکړه
بس هغې له یې طلاق ورکړ او جی پرېږدې هغې سره ژوند نه جوړېده یاره بس نو الزامونه و چې شک شوبه چې چېرته راشي صاحب نو هغه ځای نامنظوره څه کار کې یاره ما خو به مخکې کولو دلته دیاړی کار به کولو اډو مډو کې دا ګاډي ماډي لوډینګ موډینګ کېږي گنج منډې کې ما به دا کار به کولو ټرک مړک به لوډ کولو سامان ممان چې به راتلو دی خو مخکې علاقو ته نو ما به دې شي کار به کولو زیاتره اوس هم دا خیر غواړي نو اوس خو صاحب ما یعنی بس مرګري یو کور کې هلته مې جټ کړی د ځان سره پوه شوې نو کور مور خو را سره پاتې هېڅ هم نه شو چې څه وه خو لاړو غرق پرک شو نو چې کوم ځای کې مونږ اوسېدو نو هلته را باندې اوازونه اوچت شو چې ستا واقعه دې سره سیارانه وه چې دا کور دې خراب کو دا دې آباد کو نو ډېر راپسې یعنی خلکو یعنی ډېر خداګانې راپسې چالو کړې وې یعنی خاندل راپسې نو خو دا وایم چې ګوره دا د کیمرې مخې ته راله دا دونه فریاد وکړو دا ټول پراډ و دا نکاح مخکې شوی و دا هر څه دې مخکې شوي و نه صاحب نکاح مې مخکې نه وه کړې نکاح مې دا دی اوس تقریبا ستاسو راتلو نه 2 ورځو پس په 3 باندې مې نکاح کړی و جی نو باقي دی کې نور څه فراډ نو اوس هغه نو چې کم کس هغه وي چې فراډ دی نو بېشکه مونږ سره دې لاړ شي هغه ځای کې تپوس کولی شي ښځه مې چې کوم وه د پېښور وه ښه والا پته م ورکوم د اشنغرۍ کې کچي مالې وه پوه شو زه خپل هم د کچي مالې رهایشي یم نو ټوله دنیا ته تر دې پورې کې تاڼو پورې پته چې زما باندې هغه وشو طلاق وشو نو هغه لږ دې ټایم کې لږ زورور شوي دي را باندې نو بس زه ورته غلی یم دې ټایم کې ته خو بس خیر نه غواړې که نه نه لالا زه اوس خیر نه غواړم ستا دا ژبه د څه کوم ځای ده سواتیانو ژبه خو بل شان دي زیانو کلی دوبیانو کلي د هغې ملګرو خبره ټیک وه چې یاره سواتیان داسې نه وي خو په دې 400 کې خو هم ډېر د دیر سوات خلک اوسي او په بونیر او سوات او هغې کې هم ډېر د 400 خلک اوسي د هغوی خبره په خپل ځای ټیک وه چې دا سواتی نه شي کېدی بلکې دا د خوازخیلې نه شي کېدی 15 کاله وشو چې تاسو خوازخیلې ته تللې خوازخیله کې په لنګر کې اوسېږي لنګر کې لنګر ځای پکې شته اوس د سره نکاح وشوه او نکاح مې سره خوشحاله ده سره اوس خوشحاله مور سره ژوند دې ښه تېرېږي اوس مې ښه تېرېږي کتونکو په دې څو ورځو کې 40,000 روپۍ زما لاړې خو د دې کولو دپاره چې یاره زه دوباره ویډیو کوم چې زه خپل کتونکو ته وښیم ډېر زیات کالز راتلل کومو ملګرو چې رالیږلي مې د هغوی مننه کوم چې هغه دې ته میلاو شوي د دې د کور کرۍ هر یو شی چې کوم دی هغه وشو کوم چې وي وتښتولي هغه ده د دې خدای خو ما به ورلیږلې ما چې دوباره دې ویډیو ته دې لپاره ما ډېر کافي زور وکړو او نن دې ویډیو ته زه رالم الله دې کي چې د دوی دا کور دا رشته کامیابوي او هغې خلکو ته دې پته چې هغه زنانه چې هغه واده شوه د هغې نکاح وشوه دغه خاوند دی چې ورسره ناست دی څه نکاحنامه شته نکاحنامه شته څه لیکل هم کړي مولا ته مې هلته ویلي وو هغې کړی دی خو دا دی چې نکاحنامه چې کوم دی پیسو کې نښتی دی هغه به وله ورکوم نو هر څه پیسې به وله ستا خو هر څه په سوال دي که نه نو هېڅ هم نه ګوره کریزه ته راځي کریزه در کومه چړه کړی نو بس پیسې نو هغه هلته په پیسو کې رانه هغه ایثار کړی په هغه شپه چې رالل نو بیا کوئ په هغه شپه چې رالل نو بیا کوئ نو همدلته دی اورې او د دوی دغه دا وي چې اډوانسو کې کرایانې غواړي نو دې پېښور کې مې ورته کړی دی پوه شوې نو دلته هغه په پیسو کې ایثار دی دلته ملګرې مې مزمل نامه یې ده نو معلومات دې ورنه خیر دی خلکه کولی شي ستا اوس نکاح وشوه جی نه موږ نکاح وشوه ستا نورې خویندې شته او زما 4 خویندې دي هغه څنګه واده شوي هغه هم دغه شانتې دغه کړي دي ته په 1,000 روپۍ خرڅه شوي او زه په 1,000 روپۍ خرڅ کړم 2 خویندې مې داسې واده شوي یو بل هم دغه په مردان کې ده هغه هم خرڅه کړې ده اپسو بس هغه چې 100 روپۍ هغې دغه ته نیمه خبره ستا د خاوند څونه عمر دا خو ډېر دغه عمر خو ما ته پته نشته بیا هم لږ بوډا و صحیح کتونکو دا ستاسو د وړاندې دي دغه پروګرام کول مزید اوس دغه خاوند دی او په لاسو خپو باندې ښه روغ دی امید ساتم چې دا ښځه به وساتي ستاسو چې کوم امانت و امانه په دغه طریقه لاړه دا پکې دې ځای ته هم رسوله دوباره هم چې کوم دی نو ویډیو وکړله او دا و چې په ما باندې دغه کرایانې هم پاتې وې کرایانې ختمې شوې دا و چې ما اوس نکاح وکړله دا پیسې ونیسه دا ونیسه دا دې اوسنی کاری شو ښه صحیح ده بله شپه م راغلو بیا دې ځای نه د شپې
په 10 بجې د وتله هغه ځای کې نورم شکمن کړو چې په دغه ټیم باندې وتل لکه دا جایز دي چې ته په دې ټیم باندې وځې نه په دغه ټیم باندې لکه تک ګوره دا یو سړی شکمنه خبره صحیح خبره لاله خو بس مجبوری و هغه ټیم کې نو دا پدې څه مجبوری رااله نو بس ګوره ډېره عجیبه شانت راته ولګېدله کتونکو دوی او د دوی خدای دا باب په دې ځای بند شو د دغه جینۍ چې کوم دی نکاح وشوله او مزید چې کوم دی دغه ښه ځوان زلمې روغ په لاسو خپو مټو روغ باندې چې دا به دا بچی هم ساتي او دا به نور خیر هم نه غواړي ښه که نه ښه صحیح ده صحیح ده نو کتونکو امید ساتم چې دغه باندې به تاسو مطمئن شوي چې کومو ملګرو ما ته کالس کول هغوی ته زما خواست دی چې تاسو د واده دپاره کالس کوئ زما شرط دا دی چې 15 مرلې کور د 400 نه بار رشته نه ورکوم 15 مرلې کور 400 نه بار رشته نه ورکوم دلته ورله کور واخله 15 مرلې بیا د دې نه پس ته ستا ښځه را هر ځای ته بوتلی شي خو دا کیس ما تاسو ته وړاندې کوو په خپلو دعاګانو کې میا ساتئ زمونږ په دعاګانو کې ډېره مننه او زما به دوی ته خواست وي چې نور چاله دوکې ورنه کې نور پراډ ونه کې او دا دوکو جون چې کوم دی هغه ډېر مختصري چې څوک هم دوکې او پراډ کوي په دې طریقه باندې نو هغه به ښه نه کېږي خو دا زنانه وایي چې زه دې ځای نه لاړم نو په 3 ورځ ما نکاح وتړله او دغه خبره هم کوي چې زه پلار په 1,000 روپۍ باندې خرڅه کړې یم هغه سپینګیري و د ټي وي په رنځ کې اخته و هغه مړ شو دا بچي دا د هغې دی او د سره دا 4مه 5مه 6مه ورځ ده چې د سره دغه نکاح شوې ده 6 ورځې به کېږي خو څو ورځې شوې دغه به 6 ورځې به کېږي نه له وه تمه داسې راځي تمه ورځ دی نکاح دې شو او ښځه ده نه دا پکې دویم پکې کومه خبره راله چې بله ښځه ترېنه لاړه دی واغسته او بله ترېنه لاړه نو په دم ښه شکمن یم په دم او په دې باندې دواړه زما د نظر نه انتقایي چپ راغلي کتونکو دواړو ته مې خواست وي التجا به مې ورته چې چاله دوکه ورنه کې په پراټ جون غوره ډېر مختصري خو چېرې نن دا ما تاسو ته مخامخ کړي نو ما به قانوني کاروی کوله ځکه چې زه هم جړولې مو زما کتونکي هم جړولې دي د دې جینۍ هغه جړه تاسو ټول به ګورئ ما هغه ویډیو ډیلیټ هم کړه د خپل پیج نه خو نورو خلکو اچولې ده په هغه 3 ورځ باندې ما ډیلیټ کړه په دې کې به ورته یو جلک ښایو د هغې ویډیو ډېرو ملګرو وي چې مکمل ویډیو موږ ته وښایه نو دغه مکمل ویډیو راله بیا چاله دوکه ورنه کړي ښه نه ښه صحیح ده صحیح خپل ژوند تېروه او الله طرف ته متوجه شه او دغه سوچونه نه ختم شه ښه او د دې خاوند خیال وساته د ده نه دعا واله او مینه تې واله تم د دې خیال وساته ښه ولې نه لاله مونږ خو دومره لویې قربانۍ ورکړه واله پوه شوې نو رب رضا لپاره دا نه چې څه لالچ لپاره مې وکړه بس ما خو رب رضا لپاره وکړو ورنه دې ټایم کې خو نیمه شنغرۍ زما دشمنه جوړ شوې ده په تاڼو پورې راپورې هغه دي په یارونه را باندې کړي دي چې دې غلط کړی دی او دا کړی دی خو دا چې صاحب یاره مې نشته یاره صرف د رب ذات نه مې دو بس لاس مې په سر باندې ایښی دی والا صرف دې ماشوم خیال وساته صحیح ده کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ